فیرا لا فی مکان ولا علی جہت من مقابلۃ او اتصال شعاع او ثبوت مسافۃ بین الرائی و بین اللہ تعالی. منکرین د رؤیت هغوی وی د رؤیت د پاره 15 شرایط دي. یو دا چې مرئی به په مکان کې، دویم په یو طرف کې وی، دویم تا ته به مخامخي، څلورم ستا د سترګو شعاع به په هغه ورغورځېږي، پنځم دا ده چې ستا او د هغه په منځ کې به مسافه. نو خدای نه لیدل کېږي ځکه دا شرایط پکې نشته. خدای په مکان کې هم نه دی چې مرئی شي، په جهت کې هم نه دی، ستا په مقابله کې هم نه دی، ستا د سترګو شعاع په هغه نه پرېوځي، او ستا او د هغه په منځ کې مسافه مکاني هم نشته. لہذا خدای نه لیدل کېږي. نو دی جواب کوي، خلاصه د جواب دار چې خدای به لیدل کېږي سره د انتفاع د دې شرایطو. ولی ځکه دا شرایط د رؤیت شرایط عادیه دي. دا کم شرایط دي؟ کله کله رؤیت کېږي بغیر د عادي شرایطو نه هم، لکه دا شرایط د رائی د پاره هم دي چې رائی به په مکان کې، رائی به په جهت کې، رائی به تا ته مخامخي، او د رائی شعاع به په تا پرېوځي، او ستا او د رائی په منځ کې به مسافه. لکه دا 15 شرایط چې د مرئی د پاره دي، دا شرایط د رائی د پاره هم دي. خدای منګ ویني، او حال دار چې دا شرایط پکې ضروری نه دي. دغه شان منګه به خدای وینو او دا شرایط پکې ضروری نه دي. هلکه پې پوه شئ. یا د رؤیت د پاره دا شرط دی چې مرئی به په رڼا کې، او پیشو مګه په تیاره کې ویني. نو معلومه شوه چې دا مرئی په رڼا کې کېدل دا شرط عادي دی، شرط قطعی نه دی. کله کله ته تخلف هم کېږي. هلکه پوه شئ پې. یا مرئی په مکان کې کېدل دا شرط عادي دی. کله مرئی په مکان کې نه یو رائی ګوري، لکه په یو سړي باندې پیریان راغلی، او هغه چغې وایي هغه هلته برخ سړی ښکاري، هغه دی 15 ښکاري، او 13 ښکاري، او 40 ښکاري، او 40 تنان په کوټه کې ځایږي نه. نو دلته مرئی ښکاره شو چې جن دی، او حال دا دی چې مکان کې نه دی. تاسو خبرې ته خیال لرئ که نه دی؟ یا سړی د ځنکدن په حالت کې چغې وایي هغه دی سړی راغی، ملک الموت ګوري، او تا ما ته نه ښکاري. نو مرئی خو په مکان کې نه دی، ځکه که په مکان کې وی خو ما او تا ته به هم ښکارېدی. پې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ نو ګورئ دی وی فیرا خدای لیدل کېږي لا پی مکانن په مکان کې نه، ولا علی جهت نه به په جهت کې، من مقابلت مقابله کې به هم نه، او اتصال شعاعین او بغیر د اتصال د شعاعونه د هغه د جسم پوری، او ثبوت مسافت بین الرائی و بین اللہ.
او بغیر د ثبوت د مسافین په مابین د رائی او د الله کی الکه به پوه شئ. وقیاس الغائب علی الشاهد فاسدن. تاسو چې کوم شرایط د رؤیت بیان کړی دي دا د رؤیت د هغه سدي چې تاسو ته په نظر راځي چای ته شاهد وي او خدای دستای کې تاسو نه غائب دی او د غائب قیاس په شاهد باندې دا قیاس مال فارق دی. الکه به پوه شئ یعنی دا شرایط دا مشروط دی پر رؤیت د نور موجودات کې. نہ پر رؤیت اللہ تعالیٰ کی. وقد یستدل کله دلیل نیول کیږي علی عدم الاشتراط. دا چا دلیل نیولې چې دا شرایط د رؤیت د لپاره ضروری نه دي. لکه په پوه شئ ولی زکه کدا شرایط د رؤیت د لپاره په مرئی کې ضروری دي نو پر رائی کې هم ضروری دي. خدای منګه ویني او په مکان او جهت کې نه ده او په مقابله کې نه ده او اتصال د شعاع نه کیږي او مسافه نشتا نه دغه شان به منګه مينو سره بغیر د دې شرایطو نه. لکه به پوه شئ کې به پوه دا چا دلیل نیولې خدای جواب کوي. خلاصه د جواب دار چې دا دلیل صحیح نه دی. ولی ځکه زمون خبره پر رؤیت د بصر کې ده او خدای چې منګ ویني دا رؤیت د بصر نه دی بغیر د بصر نه منګ ویني بغیر د څه نه ویني. الکه تاسو په دې خبره پوه شئ چې دا دلیل صحیح نه دی. ولی صحیح نه دی؟ زمنګ دا شرایط د هغه چا د پاره دي چې رؤیت بالبصر کوي او خدای د پاره دا شرایط ذکر نه دي چې رؤیت بالبصر نه دی بصر ته نه دی محتاج. وقد یستدل کله دلیل نیول کیږي علی عدم الاشتراط پن شرط د دې شرایط برؤیت الله تعالی په دې چې الله تعالی منګ ویني برؤیت الله په لیدلو د الله تعالی ایانا منګلا. وفيه نظرون په دې استدلال کې اعتراض دی لأن الكلام في الرؤية بحاسة البصر. ځکه خبره په رؤیت کې ده چې په حاسه د بصر سره بڅ سره او رؤیت د خدای خو په حاسه د بصر سره نه. الکه په پوه شئ فإن قیل سره اعتراض دی. خلاصه د اعتراض دا ده چې ښه خدای ممکن رؤیت شه رؤیت ممکن شه او زمونږ سترګه هم روغه ده نور شرایط هم موجود دي. اهل سنت تاسو وایي چې په مکان کې کېدل ضروری نه دي په جهت کې کېدل ضروری نه دي اتصال د شعاع ضروری نه دی خزا رؤیت ممکن دی شرایط هم ضروری نه دي نو بیا موږ ولې نه وینو؟ بیا خدا د سیده چې لکه ته وایې دغلته ستا مخامخ غر دی لوی غر ولاړ دی او تی نه ویني. هلکه پرې پوه شئ دا غلطه خبره ده که صحیح ده؟ فإن قیل که څوک ووایي لو کانه جایز الرؤیت چې کله واجب جایز ممکن رؤیت شو والحاسة سلیمة حاسم روغه ده وسائر الشرایط موجودة او نور ټول شرایط موجود دي وجبه نو بیا خو ضروري ده ان یورا چې ودې لیدلی شي که نه والا که بیا هم نه لیدل کېږي نو بیا خو لجازه دا ممکنه ده ان یکونه بحضرتنا جبال شایقه چې موږ ته مخامخ د غټ غټ غرونه شي اوچت غرونه او لا نراها دا اوچت غرونه دي موږ نه ګورو. ورنه سفسطه دا خو سفسطه ده مغالطه ده غلطیه ده. قلنا سره دې جواب کوي
خلاصه د جواب دادا ممنوع یلکه چې چاته شرایطی رویت لازمی نو دی وی دا ملازمه د شرایط او د رویت په مین کې موږ نه منو. موږ اهل سنت والجماعت وایو چې د شرایط او د رویت په مین کې ملازمه نشته. شرایط به وي او بیا هم رویت نه کېږي. ولې؟ ځکه رویت به خلق الله دی. شرایط شته او خدای رویت ستا په سترګو کې پیدا نه کړي، بیا دې هم نشي لیدلی. لکه نبی علیہ السلام چې راوتو د هجرت په دوران کې د کور نه، د کور مخې له کافران ناست و که نه و ناست، او نبی علیہ السلام یې ونه لید. شرایط موجود و خو رویت ونه شي، ځکه رویت به خلق الله دی. او هغه د ابو لهب ښځه چې مکې ته راله کعبې سره نبی علیہ السلام او ابوبکر ناست دي، کیسه مې اورېدلې که نه؟ وایي چې څه شه، او نبی ابوبکر ډېر خفه شه چې دا خو به اوس بې عزتي کوي او ګزار به پرې کوي. نبی علیہ السلام ورته وایي غم مه کوه، ما نشي لیدلی. دلته ولاړه ده، ابوبکر نه تپوس کوي چې ملګری دې څه شه؟ مزمم. محمد بیا ورته نه ویلی مزمم، او ورته وایي دلته اوس نشته. وی نه لیده؟ شرایط شته او رویت نشته، ځکه رویت به خلق الله دی. امنګ وای شرایط او حواس سلیم دي خو بیا هم رویت نه کیږي. ولې؟ ځکه رویت به خلق الله دی. په موږ څه اعتراض نشته. قلنا ممنوع، دا ملازمه نه منو. فإن الرؤیة عندنا بخلق الله تعالی، ځکه رویت خو زمونږ په نزد د الله په تخلیق سره دی. لا یجب عند اجتماع الشرائط، واجب نه دی په وخت د اجتماع د شرایطو کې چې شرایط دی موجود او رویت دي. هلکه پې پوه شي. ومن السمعیات باندې بس دی. دا د هغوی دلیل